نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې آیات تپوس وشو چې فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. دې د دې څه معنا ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې چاته الله د هدایت اراده وکړي نو د هغه په زړه کې یو نور د اسلام کینی او د هغه سینه د هغې دپاره کلاو شي او د دین کارونه کول ورته آسان شي، د دین کارونه په هغه باندې بوج نه وي. نو صحابه تپوس وکړه چې هل لذلک من امارة یا هل لذلک من علامة، د الله پیغمبر د دې څه علامه به وي چې سړی په ځان باندې پوه شي زما سینه اسلام ته کلاو شوې ده؟ ویاو د هغې نښه دا ده چې الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغې نښه دا ده چې د سړي ټوله مینه او شوق دا به د آخرت سره پیدا شي. الانابة الى دار الخلود، مینه او رجوع او ټولې همدردۍ دا به سړي د آخرت سره پیدا شي. او والتجافي عن دار الغرور، بېوفایي به پکې پیدا شي د دنیا سره، د دنیا سره بېوفایي او بېرغبتي به پکې پیدا شي. او والاستعداد للموت قبل نزوله، او تیاری به کوي د مرګ دپاره مخکې د نازلېدلو د مرګ نه، د مرګ نه راتلو نه مخکې به د مرګ دپاره تیاری کوي. دا د دې نښه ده چې د دې انسان زړه اسلام طرف ته کلاو شوی دی او سینه یې اسلام طرف ته کلاو شوی ده. دا جناب رسول الله دا نښې وښودلې. چاته چې الله اراده وکړي چې ګمراه کړي هغه لره د هغه د ناکاره اختیار د وجې نه چې په خپله ناکارۍ طرف ته ځي نو یجعل صدره ضیقا حرجا، وګرځئ سینه د هغه تنګه، حرجا انتهایي تنګه، دا سینې داسې راتنګه شي ته به وایې چې ګویا کې دی مجبوره کولی شي په ختلو باندې اسمان ته چې هلک اسمان ته وخیژه. او بیا الله وفرمایل دقسې الله تعالی ګرځوي ګندګۍ لره په هغه کسانو باندې چې ایمان نه راوړي. تاسو وګورئ دې خلکو ته چې په څومره ګندونو کې دا کفار پراته دي او په څومره ګندونو کې دا منافقان پراته دي. که بد عقیده ده د دوی ده، که بد عمل دی د دوی دی، که بد کردار دی د دوی دی، که بد عمل دی د دوی دی. دا ټول د ګندګۍ دا د ګندګۍ ډېر او د ګندګۍ ډېران